الخدمت فاونډیشن د ملکن سرخار بټخیله کې د 300 مستحق کورونو ته پورټ پیکیج ورکړی دی او د عزم څرګند کړی دی چې د مصیبت په دې وخت کې به د خپل اولس په کولاو مټ مرسته کولی شي. ملکن نه زموږ همکار همدان یوسفزئی تر مخه د الخدمت فاونډیشن د انتظام لاندې یو دستوره ترسره شوه چې پکې د الخدمت رضاکارو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. د دستورې په مهال د 100 کورونو لپاره په خوراکي ټوکو، وړه، غوړو، دالونو، چای چینی او په سبزیانو مشتمل فوډ پیکیج د الخدمت ویلج کونسل مشرانو ته حواله کړی شو، کوم چې وروستو مستحق کورونو ته د کور په دروازه حواله کړی شو. د کومې له کبله چې د ضرورتمندو ستونزې تر ډیر حده کمې شوې. دستوري ته د الخدمت فاونډیشن ضلعي صدر سهیل خټک، د جماعت اسلامي ضلعي امیر خورشید رباني، امجد علي، نعمت الله، سهیل اختر او یو شمېر مشرانو ویناګانې وکړې او دا خبرې په ډاګه کړل چې الخدمت فاونډیشن د مصیبت په هر وخت کې خپل قام سره ولاړ وي. دا مهال کرونا وبا د الله تعالی لخوا یو امتحان دی، د کومې له کبله چې هر تن متاثره شوی ولې د معاشرې مستحق کورونو سره به په کولاو مټ مرسته کولی شي.